د پیزار په خپو کو پیزار نو پیزار کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې ته ګورو. پیزار چې کله په خپو کو نو اول به خیخ پا باندې پیزار په خپو کې دا غنه پس غسخ پا او چې کله پیزار وباسو نو اول به غسخ پینه پیزار وباسو بیا به خیخ پینه پیزار وباسو. منګه سکو چې کله موږ پیزار په خپو کو نو په ولاړه باندې په خپو کو نه په ولاړه باندې پیزار په خپو کول د سنت خلاف دی. نبی علیه السلام جابر رضی الله عنه فرمایي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په ولاړه باندې به پیزار نه پخپو کوي. بل سنت دا چې کله پیزار موږ پخپو کوو نو موږ اکثر دې کو چې ډایرک بس پور نه باسو نه کوشش کوو چې کله پیزار پخپو کې نو هغه به سنډې حسنه چرته ضروري سیس دغه پیزار ته ورنوته نه او دغه شانتي دا پخپیا بلخپوت لل دا هم کله نه کله کول شي خود دې عادت بنه جوړه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام با بعض ټیمونه کې پخپیا بلخپوت چې کله روان شو ګرځو را ګرځو نو که ځان سره همسا نه ده دا لاټۍ دا ګرځي نو دم سنت عمل له لاټۍ ګرځول دا د عجزۍ علامت ده او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وای چې لاټۍ ځان سره ګرځي نو په یو قدم باندې به الله تعالی زر نیکي درکړي څومره لوی ثواب ده زر نیکي به الله درکړي او زر درجه به الله ستا اوچتای. خو چې کله په لار باندې ګرځو کنه نو دم سنت عمل لګوره په لار به اخوا دې خو نه ګورې چې له اخوا دې خو هر طرف ته زمونږ عادت دار چې اخوا دې خو ډېر عزت ګورو نو په لار باندې به سیده ګوره سیده خپل مخ ته به ګورې او په لار باندې تلل سنت عمل له